لیکن دا خبره چې کومه خبره کیږي چې موږ کورونه خالی کوو، آیا که دهشتګرد کورونو کې دي هغه نیولل څه ګران دي؟ خو زه به دا وایم چې دا اپریشن د خلکو تنګول ایک مقصد دی. کوروں کے دونوں فریقین جس کو نام دیا جاتا ہے شیعہ سنی لڑائی کا، بنیادی مقصد خوی مداو سبو گورو ہر آئے دن مکنوائے دی گورنمنٹ کسٹڈی کی روانائی، گورنمنٹ نگرانی کی روانائی دی، کوم سیکیورٹی ایجنسیز دی هغوی حفاظت کې روان وي. خو مو محسوسوو دا چې مو محفوظ نه کنوی محفوظه دی، خلک خو آلریډي در بدر دي. تاسو ته علم کې شته چې هلته کې په سینکړونو هزارو خلکو پاسپورټونه وسیځول، ویزې ختمې شوې، تباه شول، خلک برباد شو. همدغه شان چې کوم کنوی دوی چلوله نو هغه کنوی بار بار دا خلکو ته اطلاع ورکوی شي چې موږ کنوی وضو هلته د فوډ آیټم هر څه رسوو. موږ تاسو ته دا نن محسوسه کړه چې تاسو مو خبر کړو چې موږ کنوی حال دا دی چې کنوی ځي نه لوټ کېږي او ګاډي سیځولی شي. اپریشن باره کې خو موږ یو څه چلو د شي اپریشن، لیکن دا خبره چې کومه خبره کېږي چې موږ کورونه خالی کوو. کورونو خالی کولو څه مقصد دی؟ غریبانو خلکو ته اذیت رسول. کورونو کې آیا که دهشتګرد کورونو کې دي هغه نیولل څه ګران دي؟ یا کورونو والا چا مانی کړي دي چې ته دهشتګرد مانی سه؟ خو زه به دا وایم چې دا اپریشن د خلکو تنګول ایک مقصد دی، او د دهشتګردو نیوللو مقصد نه دی. که دهشتګرد نیوللو خبره وي نو هغه کله ګاډي سوځي یا ګاډي لوټ کېږي، نه هلته دهشتګرد دا ولاړ دي، سیکیورټي ایجنسیز دا ولاړ دي، نو که هغه باندې عمل کېږي دهشتګرد نیوللو خبرې نه هلته ولې نه نیسي؟ بس موږ یو څه خدای ته دا وزیر الله صاحب کامیاب کړي، سو هر یو رنګ وي، خو څه دا خدای کامیاب کړي چې دوی دا امن راولي، علاقې کې امن راشي، مو به دې باندې دوی فخر وکړو، دوی ته به شاباشي ورکړو.